الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم پرون منگا د وتر په باره کې بحث شروع کړه او د سترې احکام منگا بیان کړه. مثلا مونځ کې نو مخې ته د ځان ته څه لرګی یا برجې ته دې ودرېږي ځکه چې بل کس د هغه په مخه باندې نه ځي. د هغې احکام او یو څو مسایل منګه بیان کړه. اوس دلته د وترو په باره کې دا وتر دا واجب دی، 3 رکعته وتر په یو سلام سره دا واجب دی. او دا علما فرمایي وایي کوم انسان چې په دې وترو کې په اولني رکعت کې اذا جاء نصر الله او په دویم رکعت کې تبت یدا صورت او په دریم رکعت کې قل هو الله احد صورت وایي د دې انسان په غاښ باندې ویدل نه راځي. په دې باندې زما تجربه ده، دا واقعي خبره. کوم انسان داسې دغه دپاره وایي نو دا اذا جاء نصر الله په اولني رکعت کې، دویم کې تبت یدا او په دریم کې قل هو الله احد، دا دې په وترو کې وایي نو انشاءالله مستقل به بیا د هغه انسان په غاښ باندې دړ نه راځي. بل دا وتر دا واجب دی او نبی علیه السلام هم فرمایي چې دا الوتر حق، دا وتر ثابت دی او واجب دی. چې څوک وتر نه کوي نبی علیه السلام فرمایي فلیس منا، دی وایي زما د امت نه نه دی. دومره تاکیدي خبره پې نبی علیه السلام فرمایي. او بیا په دې اخري د وترو په دې دریم رکعت کې انسان دعای قنوت وایي. اوس که انسان له دعای قنوت نه ورځي نو د یادولو کوشش به یې کوي، مسله دا ده. صحیح شو. اوس که بیخي هغې د یادولو کوشش کوي او بیا هم وله نه ورځي نو دا کتاب والا وایي چې بیا به ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار، دقه به وایي په مونځ کې د دعای قنوت. اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. د دعای قنوت په ځای باندې به که نه ورځي او طاقت هم د یادولو نشي ساتلی نو بیا به ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار وایي. او که دا هم نه ورځي نو اللهم اغفر لی دی وایي 3 پیرې، اللهم اغفر لی 3 مرات، دی به چې کوم دی نو 3 پیرې اللهم اغفر لی وایي. یو څو مسلې به په دې باره کې بیان کو. یو فرض دی، یو واجب دی، یو سنت مؤکده دی، یو غیر مؤکده دی. د دې منځونو دا رکعتونه پیژندل پکار دي. ګورئ د سارې 4 رکعته دي نو د اولني 4 رکعته دا سنت مؤکده دی، نبی علیه السلام پې همیشګي کړې ده. نو دا مسله زده کوئ چې کله د سارې سنت، دا مشهوره مسله ده، بعض اوقات انسان ته پته وي پته یا چاته نه. نو چې کوم انسان مثال د سارې مونځ له رالی امام په جمع باندې ولاړ دی نو دی به دا سنت کوي او که نه به کوي. په دې کې د علماو مختلف قسمه خبرې دي، خو موږ ته چې کوم استادانو بیان کړي موږ هغه بیانو. نو چې سارې په امام په جمع باندې ولاړ دی، علما فرمایي که چېرې دا انسان د امام سره اخري اتحیات را لاندې کولی شي، اخري قاعده را لاندې کولی شي، سلام کې د امام سره ځان شریکولی شي نو دی به سنت کوي. په دې باندې 2 حدیثه دي. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي که چېرې تاسو د اسونو په خپو کې چقېږئ نو د ساري سنت به نه پرېږدئ. یو حدیث دا دی. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې فرض مونځ ولاړئ سنت به نه کوئ، بل مونځ به نه. نو محدثین په دې کې بیا تطبیق کوي. هغوی فرمایي چې د انسان چې اخري د امام سره ځان په تحیاتو کې شاملولی شي نو په هغه صورت کې دی بیا سنت کوي. پوه شولې په دې باندې. نو د سارې دا 2 رکعته سنت مؤکده دي، نبی علیه السلام په دې باندې همیشګي کړې ده. او ورپسې د ماسپښینې 4 رکعته دا سنت مؤکده دي، بیا ورپسې 4 رکعته فرض دي، بیا ورپسې 2 رکعته سنت مؤکده دي، بیا د مازدیګرې مونځ دا 4 رکعته فرض دي. پوه شولې. بیا د ماښامې مونځ دا 3 رکعته فرض دي
او دا 2 رکعاته سنت مؤکده دي. مؤکده هغې ته وایي چې نبي علیه السلام همیشه کړي، نو تاسو به هم همیشه کوئ. او ورپسې د ماسخوتن لمونځ دی، نو د ماسخوتن لمونځ دا 4 رکعاته فرض، بیا 2 رکعاته سنت مؤکده دي، دا مؤکده دي. او دا 3 رکعاته وتر دي، دا واجب دي. او تاسو ته ما ویلي وو اولنۍ د فرضو درجه ده، بیا د واجبو ده، او بیا چې کوم دی د سنت مؤکده ده، پوه شولې که نه، او بیا د غیر مؤکده ده. دا غیر ګورئ فرض، واجب، فرض او سنت او نفل. واجب، فرض، نفل، سنت، دا ټول ډک دي. ډک هغې ته وایي چې په هغې کې صورت ویلی کېږي، پوه شولې که نه. اوس که یو سړی 4 رکعاته فرض کوي ماسخوتن، نو په دې 4 رکعاته فرض لمونځو کې اولني 2 رکعاته ډک دي، اخري 2 رکعاته تش دي. دغه شان د ماښام 3 رکعاته کوي، په دې 3 رکعاتو کې د اولني 2 ډک دي، 3م نمبر تش دی، پوه شولې. دا مسلې اکثر چاته پته نه وي او مونځ کوي. د جمعې په ورځ باندې، د جمعې په ورځ باندې اولني 4 رکعاته دا سنت مؤکده دي. د مونځ نه مخکې 4 رکعاته سنت مؤکده دي، دا ټول ډک دي. بیا ورپسې 2 رکعاته فرض دي د امام سره، دا هم ډک دي. بیا ورپسې 4 رکعاته سنت مؤکده دي، ورپسې 4 رکعاته سنت مؤکده دي. او بیا ورپسې دا 2 رکعاتو کې د علماو اختلاف دی. علما وایي چې سنت پکې کوئ، بس سنت دي، پوه شولې. نو د امام یوسف رحمت الله علیه په نسبت باندې د کتاب والم لیکلي. د امام یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې د فرضو نه بعد 6 رکعاته سنت مؤکده دي، پوه شولې که نه. زمونږ په نسبت باندې 4 رکعاته سنت مؤکده او دا 2 رکعاته سنت زایده کې راځي، پوه شولې په دې باندې. نو دا کم واجب، سنت، نفل، دا ټول ډک دي، دا مسله زده کوي، پوه شولې. او په فرضو کې چې 4 رکعاتیز لمونځ نو اولني 2 ډکي او اخري 2 تشي. 3 رکعاته فرض، 2 ډک اولني، 1 تش. دا د سنتو د مؤکدو په باره کې بحث شو، د فرضو په باره کې. او غیر مؤکده وپېژنئ چې نبي علیه السلام پې همیشګي نه یې کړي، کله ناکله یې کړي. اوس دا کم دي، نو دا هم زده کوئ. یو د ماسپښین د 4 رکعاته سنتو نه مخکې 4 رکعاته دا سنت غیر زایده، دا سنت زایده دي، پوه شولې. سنت زایده معنی دا چې زیاتي سنت دی، انسان په اختیار کې ټیم ورسره یودي کړي. دغې په باره کې ډېر فضایل راغلي. ځکه د 4 رکعاته دا سنتو نه مخکې 4 رکعاته سنت چې کوي، الله وله د تهجد څومره ثواب ورکوي، د تهجد عمره ثواب وله الله ورکوي. بیا ورپسې دا 4 رکعاته چې کوم د دغه دي د مازدیګر لمونځ نه مخکې، د فرضو نه مخکې، یو کس راته ویلې وایي دا خلک چې وایي دغه راشي د ماسپښین یا د ماسخوتنې یا هر ټایمون، وایي دوی راشي وایي مونځ ته ودرېږي، وایي دا کوم مونځ دی، دومره ورته پته نه وه، پوه شولې. دا ولې دا د دین نه غافله دي، ځان پوهیږي نه او په هغه خپل غفلت او په تیاره کې روانې لګیا. نو ما ورته ویلي من د خدای مسلمانه دا نفل کوي که نه، او په نفلو سره انسان دا الله ته تقرب او نزدېکت حاصلېږي د انسان، پوه شولې. په نفلو باندې انسان الله ته نږدې کېږي. نو ما ورته ویل دا نفل مونځ کوي، سیوایي مونځ کوي، ټیمي بس ودرېږي په مونځ باندې. نو یو د ماسپښین د 4 رکعاته سنتو نه مخکې 4 رکعاته سنت زایده دي، دا ټول ډک دي. او بیا ورپسې د مازدیګرې د فرضو نه مخکې 4 رکعاته سنت زایده دي، دا هم ټول ډک دي. د دې ډېر فضایل دي د نفلو، ځکه په دې باندې انسان الله ته ډېر تقرب. او دا غټ غټ علما دوی د حد نه سیوا نوافل کوي. او د قیامت په ورځ باندې هم بیا چې کله د انسان دا فرض مونځ کم شي او په هغې کې څه کوتاهۍ کړی، کمی ترې شوي، فرض ترې واجب ترې پاتې شوي یا د سنت پاتې شوي، انسان دی خامخا نو الله جل شانه د دغه نفلو په ذریعې سره د انسان دغه فرض بیا برابروي د قیامت په ورځ باندې. د دې ډېر فضایل کوشش کوئ چې نفل کوئ. نو اوس دا 4 رکعاته فرض، 4 رکعاته سنت مؤکده، غیر مؤکده، فرض، واجب او سنت، دا تاسو وپېژاندل. نو 4 تاسو ما ویلي چې د ماسپښین چې کم ډک دي او کم تش دي مې ته بیان کړي. د سهار هم کم ډک دي کم تش دي مې ته بیان. ډک هغې ته وایي چې صورت پکې، صورت فاتحې سره صورت،
او تش هغې ته وایي چې تشه سورت فاتحې یعنې الحمدلله رب العالمین ولضالین امین پورې دا تش رکعت دی. اوس که یو سړی په امام پسې ولاړی دا مسله هم زده کوي. امام پسې ولاړی نو که یو سړی رالی امام پسې ودرېدو نو ابتداءً ودرېدو نو دی به تشه ثنا ووایي. امام قرت شروع کی دی به خاموش پوه شوې. نبی علیه السلام فرمایي لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. او دغه شانتې من کان له امام فقراءة الامام قراءة له. نبی علیه السلام فرمایي چې د امام دا قرت نو د دې پورې ویمه چې خلک غافله دي ځان پوهیم نه په زور یې ځان په جهالت کې اچولی دی. نو امام پسې چې ولاړی شاته به قرت نه کې پوه شوې په دې باندې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې امام پسې شاته قرت کول دا حرام دی پوه شوې په دې باندې. نو او دا کتاب هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې دا کوم مسایل چې راوړي زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه واقعه برته بیا چېرته بیان کړم چې دا څنګه شخصیت تیر شوی هغه ډېر چې زه څومره صفات بیان کړم. او دا تابعي دی ناشنا امام صاحب دی دا تابعي دی. تابعي هغې ته وایي چې صحابي لیدلی د صحابو سره ملاقات شوی پوه شوې. نو د هغې په نسبت باندې امام نه شاته قرت کول دا نشته. ثنا به وایي امام پسې ودرېږي ثنا. او په هر مونځ کې په سري او په جهري په پټ مونځ او په ښکاره په هر مونځ کې به ورپسې خاموشه ودرېږي. دا مسله زده کوي پوه شوې په دې.